السلام علیکم ګرانو کتونکو، راځئ نن د باندې د مولانا بجلیګر رحمه الله د کلیپ اورم چې ډېر مزناک او ښایسته خبرې کړې دي. راځئ دا کلیپ اورو، بیا پرې یو څو خبرې هم کوو. جب خدای ته وګورئ، د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ، او بدبخت او ذلیل قوم، او شرمېدل او رسوا او ذلیل. تاسو خپلو ښځو سره فیصلې نشئ کولی. ښځو سره نن نه 1400 کاله وروستو ته د صحابو فیصلې کوې. ښځه د ټیکسي لارۍ د تاتانې سورلی پکې کیني، ته د صحابو فیصلې کوې. تاسو چپ شه، تاسو خپلې ښځې نشئ کنټرول کولی. ښځې دا پرون چې په لاهور کې جلوس راوته، دا د چا ښځې؟ دا د چا وې؟ راوته څنګه؟ ما ته ډېرو خلقو وی چې هاي ښځې ووالې. ما مونږ ټول عمر والي یو، نو که دوی ووالې شوې نو څه مونږ خو هم کوته کې خوړلي دي. په دغه پل روانو او دې پل کې راته پولیس چې دی لاره بند کړه، هغه باڼه سې زما دې خېټې ته نیوله. ما لکه خیال کوه ظالمه دا خو تېره دی، خیال هم راغی. نو مونږ ټول عمر ما ته وګورئ، چا چې ملک وخوړو خدای دې وکړي چې واده مغې وخوري. ملک تاو ما وخوړو، زما او ستا خو بیړه تباه شوه. ګټوي او دې امبرسرو میخو له اچو. دا ونډې او مالجوبنې د پاکستان څوک خوري؟ کله د تنګو پنسو فیشني، کله د ارتو پنسو فیشني. میاش کې ولا لس جوړې بدلاوا او را بدلاوا، او دا دونډونای بډین به اړین به. اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو. نو اوږد کمیس به ولا کې او تنګې پنسې به، او د دې چادرۍ وګورئ، دا چې په لاره رواني دا ګوتې هم داسې نیولې، داسې به درته وګوري. په د الیکشن کې یوه داسې وه، زما ډرایورو ما سره، نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته وویم او که ته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم، ته دې سترګو ته خو یې وی وګوره. ای شرمېدل یا قومه، شرمېدل او شرمېدل. په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي. ای شرمېدلو، دې ځای کې د چا ښځو په بډو باندې تانونه والي شي. په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي، د چا د ښځو ناپونه اخلي. ای شرمېدلو.